ملګری سوال کړل دا سوال د حیا خلاف لیکن دا صرف یو میسج ماته نه دی راغلی بشمار میسج ماته په دې حواله سره جمع شوی او زه یو کس له دې حواله سره جواب نشم نو په دې حواله سره تاسو مخه ته لاس جوړاوم چې نوري میسج په دې حواله سره ماته دا ویډیوز تاسو لپاره جوړوم په دې کې زه مکمل مسله بیانوم او وجم دا چې ماته ډېری زیات میسج یو مسلې په حواله سره راشي باغی حواله سره بیا مستقل ویډیو ځکه چې دا یو مستقل ایشو د زمون په چې په دې حواله سره ډېر خلک چې کوم دې سوالونه کې شری مسله ده نو دا مسله چې کوم دا تاسو کته شي ماشومان نشي کته بالغ چې کوم رات یې کته شي خو دا غیر لپاره دا ضروری دي چې تاسو چې ګل داسې مسایل اورئ نو د بچو په مخ کې یا داسې د فیملی په مخ کې داسې مسایل ما اورئ ځان الګ انټری چې کوم بہت کې لګوي داسې مسایل دی اورئ ځکه چې دا مسایل لږ د حیا خلاف دي او دا د هر چا لپاره دا مسایل دي سمجھ کې مخبر راځي مسلې تاسو دا کړل چې خپل زنانا شرمګاله جبوړو د جیب په ذریعہ باندې سټل او شری حواله سره د دې سو آیا دا جایز عمل نه جایز شریعت په دې حواله سره ور یادو ساتي پدی عمل کې ډیر خلک مبتلا دي څنګه چې تاسو ما وی ماته ډیر زیات میسج راځي پدی حواله سره ور دا خبر یادو ساتي چې بعض اعمال داسي ګرځي چې هغه بظاهر خو جایز لیکن د حیا خلاف اوس خزه خاوند دی پس کې د دونی کا وشي د نکانه پس دو دیو بل لپاره حلال دي خزه خاوند دی بل نه فائدو چتول شي ظاهر خبره د حلال خزه خپل د خاوند نه لطفندوس کې دي شي او خاوند چې کوم د خپل د خزینه لطفندوس کې دي شي لیکن بعض مسائل داسي شریعت کې داغي حدود دی لګا هغه حدود کراس کول نه دي بعض خلک داسي چې هغه حدود کراس کې هغه د مسلې علم دي نو پدې دا مسائل چې کوم دي د ازدګور تاسو لپاره ضروری دي فرض دي دا د روزمره معاملات یادو ساتي په دې حواله سره استاد تمامي بعض مسائل داسي چې هغه ظاهر باندې چې کوم دي هغه جایز لیکن حیا خلاف داسي عمل نه ځان مشغول دا شان دي حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایي په حدیث شریف کې راځي حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز ستر نه دي او نماز رسول الله صلی الله علیه وسلم ستر دي اگر چې خزا خاون دیو بل ستر لیدې شری حواله سره دا جایز لیکن دا د حیا خلاف نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حواله سره عمل من بغا اگر چې بعض اعمال چې جایز دي کته شي یعنی دیو بل شرمګار ته خزا خاون کته شي لیکن په دې حواله سره بعض علما فرمایي چې د دې سره نسیان بیماری دي بعض خلک داسي چې داغو دماغ کمزوري شي هر خبره تیری یار زمون دا خبره نو دغه ته د نسیان بیماری وي نو چې کم کس یعنی کم خاون خپل د خزي شرمګار د ګوري خزه چې خپل د خاون شرمګار د ګوري هغه ته د دې نسیان بیماری دي اگر چې بظاهر یو بل دا شرمګار ته کته شي دا مسله ما تاسو مخکې بیان لیکن دا د حیا خلاف دغه شانتي حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي بل حدیث شریف کې چې تاسو کله خپل د کور والا سره د کوروالي اراده وکړئ په دغه صورت کې پرده وکړئ د غدو په شانتي یعنی د خرو په شانتي کولاو د عمل مکه اگر چې کولاو لکه حرام عمل نه دی لیکن د حیا خلاف عمل چې کله تاسو کوروالي کوئ نو ځان باندې پرده وکړئ او صادری یا کمبل وغیرہ هغه کې دنه چې خپل ضرورت پورا کړي او دا غیر بعد چې بیا خپل ظاهر خبره دا غیر بعد بیا غسل کوي تاسو کوي دا تاسو عمل کوي هم سری کوي په دغه صورت په دغه وخت کې ځان باندې پرده اچو اوس دا مسله ده د دې مسلې ګوره تاسو مثال لکه خپل د خزي شرمګا نه جبوړو سټم نو بعض اعمال داسې ګوره هغه د انسان د فطرت خلاف انسان چې الله رب العزت سلیب الفطرت پیدا کړل بعض شیزونه داسې چې هغه فطرتن د انسان هغه فطرت نه اوس دا پوزه ده کنه پوزه دا صفه ده دې کې دنه چې کوم دا کړمیزه پرته کړمیزه به کې پرته اوس یو سلیم الفطرت انسان چې کوم دی هغه په دې کې جمع نه دنه یعنی دا تاسو یو کرګور دي اگر چې دا کړمیزه چې کوم دا پاګه دا په جسم باندې ولګي په کپړو باندې ولګي دې سره کپڑے نه پالي لیکن انسان چې کوم فطرت ته سلیم الفطرت انسان چې کوم دی هغه داسې عمل نه کوي دا غیر سیم غته کراهت محسوس دا شان دی اوس دا زنانه چې کوم شرمګا دي بیرونی حصہ چې کوم د ظاهر خبره د پاګه لیکن
لکه یو سلیم الفطرت انسان چې کوم دی هغه داسې عمل نه کوي چې یو جبا د انسان په جسم کې هغه عضو یعنی دا مختلف اعضاء دي سترګه د کتو لپاره الله رب پیدا کړل پوزه چې کوم دا هغه د ساغ استو لپاره دغه شانتي لاسونه د نسل لپاره جبا چې کوم دا غیر ذریعہ خبرې کو خپل په ذریعہ باندې موږ خورو هر عضو چې کوم دی دا د مقصد لپاره سمجھي مخابرات قدر شرمګاله پر الله رب چې کوم دی الله رب عزت انسان دا چې کوم نفس ور کړل د انسان چې کوم نسل بڑھاويږي نو دا داغه لپاره الله رب پیدا کړ دا نه چې ته اوس جبر علي هغه کې چې کوم دي شرمګا کې چې کوم دي خپل جبر استعمال دا ګوري سلیم الفطرت انسان دا عمل نشي تاسو تمام مثال سره خبره سمجھو او دا یو قبیح عمل له زکه چې دا جبا دې په ذریعہ باندې موږ د الله عزت نو ماخلو دې په ذریعہ باندې موږ د قران مجید تلاوت کو دې په ذریعہ باندې موږ د الله رب عزت بڑای بیان او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف چې دا جبا موږ رالو په داسې ځای باندې موږ نو دا یو مکروه عمل له ګناه والا عمل له دې بالکل ځانو ساتي ډیر خلک په دې کې مبتلا دي لیکن تاسو تمامي چې دا یو ذهني مریض کې دي چې یو داسې عمل کې یو سلیم الفطرت انسان چې داغه او فطرت باندې مکمل داغه نور څه مسله نه یو سلیم الفطرت انسان چې کوم داسې عمل نشي نو کم کسان په دې عمل کې مبتلا دي هغه خپل علاج ځکه چې داسې سلیم الفطرت انسان چې کوم دی چې عقل په ټکانه باندې بالکل پسې هغه داسې عمل نشي امید کوم چې دا مسله تاسو په سمجھ کې راغلي اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته